د کوزدیر چکدره خوړ پل لاندې او بره تحصیل ادینځای انتظامیه له خوا د پولیس او دیر لیویس درنې نه پرې سره خوړ جوړ شو دکانونو او نورو آبادو ورانولو او د کې موجود سامانونو وستو د لپاره وخت نه ورکولو سامانونو او دکانونو تباہی په ضد متاثره دکاندارانو احتجاج کړی دی. په دې موقع د انجمن تاجران چکدره ادینځي صدر خواجه فیض الغفور او متاثره دکاندارانو وینا وه. خو یو سړي هم مونږ له نه نوټس راکړی دی نه بل څه راکړی دی. کاروبار نه زه خلاص شوم، زه به څه کوم؟ زه به غلا کوم، زه به پردۍ ډاکې کوم، زه به بچو له څه وړم؟ زما چې څه اسره بسره و هغه څه چې پاتې دي په هغې باندې هم خلک لګیا دی تخته یې رانه په کومه ورځ چې شیز راچولی هغه ورځ شوه او نننۍ ورځ شوه زه کور ته نشم تللی. تاسو چې رالی او زمونږ د بوټي هم داسې دل دوبې کړه مونږ ته څه خو نښې. زما خو مال خدای شکر دی شپږ بچي مې دي خو د خاوني مونږ به څه کوو اخر مونږ به کوو څه؟ زه به غلا کوم تا به آخر ما ته خو به دې دا ویلي وو چې یاره ورور ته داسې مهرباني وکړې ورځ مخکې به راغلی وې 2 ورځې مخکې به دې راغلی وو ما ته به دې ویلي وو چې ته دا بوټي لرې کړه او ظالمه بوټي څوک چقوي په دې ملک کې خو چې شین بوټي نه دا ملک خو تباه دی. بوټو باندې ملک آباد دی په بوټي خو صدقه جاریه ده دا خو د ملک آبادي ده دا خو د وطن ښایست دی. نو تا خو زما بوټي هم تباه کړه او الټه دې مونږ هم خو کړو او بوټي دې هم رال تباه کړه تاوان دې هم راکړو خیر مونږ به څه کوو؟ زه به د خپلو بچو باندې تعلیم نه کوم؟ یو په 10م کې دی یو په 8م کې دی یو په 4م کې دی یو په 8 کې دی په دې باندې به زه تعلیم په څه کوم؟ زمونږ سره چې ډېر زیات ظلم شوی دی او مونږ له ټیم نه دی راکړی شوی. مالک مونږ ته نه دی ویلي چې یاره دا دکانونه ورانېږي تاسو وځئ. زمونږ سره په 1 تاریخ نوی اګریمنټ کړی 1000 روپۍ زمونږ نه دکان سیوا اخیستی او د هغې باوجود چې کوم دی سار ما ویلډران نویستي وو شټرې مې لرې کولې د ما ته ووایي په جواب کې چې ته شټرې لرې کړې زه به دې ذمهوار نه یم پرېږده چې دا ډک دکان دله راواچوي. زه ولاړم په دغه موقع زما دکان ډک په ډکه راولیدلی دی زما تاوان شوی دی زه بېروزګاره شوی یم زما بچي دي هغه به زه به ځان له اوس په بل ځای کې دکان ګورم زه به څه کوم؟ دا چې کوم دی 22 کسان دي 22 خاندانونو تباه او برباد شوي دي. د ایسي صاحب ته زه دا خبره کوم چې تا اپریشن کوو کم سے کم زه د بازار مشر یم دا دینځۍ اصلاحي جرګې چې کوم دی مشر یم کم سے کم د 2-3 کسانو چې کوم دی مشري کوم ما ته به تا نوټس کړی چې صدر صاحب د خپلو دکاندارانو ته ووایه چې بای سبا د خپل سامانونه سیټ ته کې موږ به اپریشن کوو. ما به دوی ته ویلي وې دوی به خپل سامانونه لرې کړي وې نو که نن دوی جړا کول او که فریاد کو نو ته به موږ مکر او فریب وي. ما ته اطلاع نشته زه د دوی مشر یم دکانداران به تاسو ته په خپله اوس خپل فریاد وکړي هغوی ته اطلاع نشته او شاولې پرې ورغلي دي ایون تر دې پورې چې ګلې پکې کم دی دلته به تاسو ته ووایي چې یو کس وایي زه دا خپله ګله پیسې پکې پرتې نه روره هغې هم راغورځولی دی. موږ دا خبره کوو چې دا ایسي صاحب او ډي سي صاحب دا چې کوم دی نه یاغستان دی او دا چې کوم دی نه د کشمیر او نه د فلسطین تنازعه وه دا مسلمانان دي دا بېوسه دي بېکسه دي دا کاروباریانو که د ځمکو والا سره ستاسو سره هغوی نوټسې کړی وي هغوی زګون نه خالي کول نو ځمکو والا پوه شه او ته پوه شه خو د دې بېوسه او بېکسو ته خو به کم سے کم یو 2 ګنټې ټایم تا ورکړی وی چې د خپلې پیسې خپلې شیشې خپلې المارۍ او خپل سامان خو دوی سیټه کړی وی که نه نو دومره کوپر او ظلم تا کړی دی نو مونږ خو په دې مقاول دی چې الله تعالی دې تا چې دا کم ظلم کړی دی نو الله تعالی دې د دې په نتیجه کې په خپله ستا په خپله توره باندې ووایي که په 3 ورځو کې د ایسي صاحب او د ډي سي صاحب د دې خلکو د نقصاناتو ازاله ونه کړه په هره طریقه کوي که د دوی نه ولالي او که په خپله یې وله ورکوي نو مونږ به د دې ایسي صاحب د دفتر ګیراو کو دا تاسو ته منظوره ده ټول اواز کې دا تاسو ته منظوره ده او 3 ورځې پس به د چکدرې دا مین روډ مونږ بندو او چې کوم دی تر هغې وخته پورې به مونږ ناستو چې د دې بېوسه او د دې متاثرینو چې کوم دی ازاله نه شي وي